ملګرو نن به ویډیو کوو د کبیر خان په هوټل، چې د کبیر خان هوټل ولې بند شو، چا بند که او په څه وجه بند شو، غلطي د انتظامیه وه یا د کبیر خان وه. نو په دې به لږ په ډیټیل سره خبره کوو. ډېرو خلکو کمنټونه او ډېرو ملګرو کمنټونه هم کړي دي، پوسټونه هم شوي دي چې دا د پښتنو سره ظلم دی، زیاتی دی. خو ملګرو د ټول نه مخکې داسې خبره ده چې که ته هر قسمه بزنس، هر قسمه کاروبار په یو ملک کې کوې، دغه ملک چې کوم قوانین وي په هغې به عمل درآمد کوې. داسې نه ده چې ته به قوانین نه لاګو کړې او ته به یو ښایسته بلډینګ جوړ کړې او ډېرې پیسې به انویسټ کړې او به یې ښه غټ کاروبار به شروع کړې او ډېر خلک به په روزګار کړي. نو دا خو لازمي نه ده چې یاره ته داسې وکړې نو بس بیا که ته هر څه په دې کې خرڅې او که ستا خوښه ده، که مثلا مضر صحت شیونه پکې خرڅې او که مضر صحت شیونه پکې جوړې او که مضر صحت خوراکونه پکې خلکو له ورکې، نو دا خو ښه خبره نه ده. بهرحال څه ملګرو پکې دا هم ویلي دي چې یاره نور هوټلې به په پېښور کې داسې لکه مختلف ګنده ځایونه دي او وغیره، هلته خلک پکې خوراکونه خرڅوي، هغې ته ولې څه نه ویلی کېږي؟ نو رڼو هغې ته هم ویلی کېږي، هغه هم داسې بندېږي، داسې کلوز کېږي، داسې جرمانه کېږي. خو اصل کې هغه په سوشل میډیا باندې مشهور نه وي، په سوشل میډیا د هغې داسې څه قسمه لکه تشهیر نه وي، یا هغه د سوشل میډیا نه ناواقف وي، یا هغه سوشل میډیا نه استعمالول غواړي. نو په دې وجه باندې د هغې داسې وشي چې هغه په سوشل میډیا باندې را نه شي او موږ او تاسو ته خبر نه شو. نو لکه په دې باندې خفګان نه دی پکار. انشاءالله کبیر افریدي باندې موږ هم په خپله خفه یو چې لکه لږ بد وشو، خو ځه خیر دی، دی به د دې نه پوه شي، مزید چې دی څونه بزنس کوي، څونه روزګار کوي، نو هغه به ډېر په احتیاط سره کوي. د خلکو لپاره مضر صحت شیونه نه جوړوي، ښه ښکلي، ښه ښایسته، ښه مزېدار او د صفایۍ به هم خیال ساتي او د خلکو د صحت به هم خیال ساتي. نو ملګرو داسې ده چې لکه دا نه ده چې د کبیر خان هوټل بند کړی شو نو موږ پرې خوشحاله یو. وایي دا زموږ یو پښتون ورور و، زموږ یو ملګری او زموږ پښتون او بیا یې زموږ په KPK پېښور کې هغه کوم بزنس او کوم انویسټمنټ کړی، په خپله د دنیا په مختلفو ګوټونو کې ګرځېدلی دی، په مختلفو ملکونو کې ګرځېدلی دی. هغه له ټولو ملکونو د حالاتو نه واقف دی. چېرې په هغه ملکونو کې که غیر قانوني کار وکړی شي، غلط کار وکړی شي، نو د هغې څه ګناه ده، د هغې څه سزا ده او د هغې څه جرم دی. نو داسې خیر کله کله چې سړی نوی انویسټمنټ شروع کړي، نوی روزګار شروع کړي، نوی کاروبار شروع کړي، نو هغې کې دا راځي، دا غلطیانې، دا مسلې دا پکې راځي. خو انشاءالله چې مزید به دی خوشحاله وي، مزید به د روزګار د سیټینګ د سیسټم بیا صحیح روان وي. نو په دې خفه کېږئ مه او دا به بیا کولاویږي او دا چې هغې کومه غلطي وي، کومه جرمانه وي، هغه به ډکه کړی شي او چې کومه غلطي وي هغه به دی ختمه کړي او بیا به انشاءالله دی خپل هوټل چلوي او همدغه خلک پښتانه به ځي او هلته به پروګرامونه، روټۍ او دا ټول لکه چې کومې چکري وي، کوم سیر سپاټي وي، دا به بیا هم کوي انشاءالله. نو ملګرو که زما دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو زموږ چینل نه سره سبسکرایب کړئ، که ویډیو مو خوښه شوي نو لازم لایک کړئ او په کمنټ سیکشن کې خپله قیمتي رایه زموږ سره شامله کړئ.